خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لقب ورکړو سیف الله چې دا الله تور دا او هم دغه د الله تور حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالیٰ عنہ د دغه مسلمه کذاب پسې وته او چې کله پسې لاړه نو د هغه د لشکر تعداد 40,000 د مسلمه کذاب کسان 40,000 کسان یې راوستیو خالد ابن ولید رضی الله تعالیٰ عنہ له الله رب العزت ډیر زیات قوت او طاقت په دې اعتبار سره ورکړو چې د مرګ نه منه یریدو چې مرګ څه ته وایي هغه وی زه خو د خپل وجود د دې لپاره ګرځوم چې په کوم ځای کې به زه شهید شم په کوم ځای کې به زه شهید شم داسې موقع په کوم ځای کې میلاویږي دې وجې نه چې کله په بستر مرګ باندې په خپل طبعي مرګ باندې وفات کېدو نو خالد ابن ولید رضی الله تعالیٰ عنہ په جړا شو ملګری ته تپوس کوي اے خالد ولې جاړې وې جاړم په دې چې زما د وجود ګورئ په دې باندې یو ځای داسې نشته چې باغې باندې د توري او د غشي گزار نه خبي نه لیکن کاش نن زه په داسې حالت کې مرمه چې زه په میدان جهاد کې نه یم ملګرو ورته وی اصل کې تا ته نبی علیه الصلوۃ والسلام لقب درکړو سیف الله نو دا د الله تور څوک ماتولی شي ته خو د الله تور یې ځکه تعالی مرګ راځي تاسو نشئ شهید کوئ نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ انتهایی جریو